أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن زمونږ ټاپک عنوان دی دور نبوي صلی الله علیه و آله وسلم یا پیدائش نبوي صلی الله علیه و آله وسلم کے وقت. په هغه وخت کې د معاشري حالات سو سیاسی، معاشي، معاشرتی، اخلاقی، علمی او نن حالات سدي. څرنګه چې تاسو او مونږه د اکثرو خلکو نه دا خبره اورو چې معاشره نن سبا ډیره خرابه شوې ده، ژوند تیرول پکې ګران شوي دي، معاشي، معاشرتي، اخلاقی مسائل زیات شوي دي، انسان د ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی، په مذهب باندې عمل کمزوري شوی دی، انسان د اخلاق حسنه نه خالی شوی دی او ورځ په ورځ په اخلاق سیئه، په غلطو اخلاقو کې مبتلا کیږي. په معاشره کې د انسان ژوند، د هغه مال، د هغه ذات، د هغه اولاد محفوظ نه دی، بدامني ده. نو دا خبرې، دا سوالات، دا مشکلات، دا اشکالات، دا شکوک و شبهات څه نوي نه دي. دا د پرون یا د بلې ورځې یا د یو کال پیداوار نه دی، بلکې قرآن مجید نه دا خبره ثابته ده، د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند نه دا خبره ثابته ده چې دا مشکلات د معاشرې، دا برایانې دا په هر وخت کې وي. قرآن دی باره کې بیان کوي چې وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. سورہ بقره کې الله فرمایي چې کله الله تعالی ملائکو ته او شیطان ته حکم وکړو چې تاسو حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړئ، نو ملائکو سجده وکړه او شیطان انکار وکړو. د الله د حکم د نافرمانۍ په وجه الله تعالی د شیطان د جنت نه بهر کړو. نو چې کله دی د حضرت آدم علیه السلام په وجه سره د الله د غصې ښکار شو، نو د الله ته یو وینا وکړه. قرآن دا هغه الفاظ داسې بیانوي چې قرآن الله ته شیطان وایي وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. په هغه ټیم کې شیطان چې کله د جنت نه وباسو الله، نو د الله ته یو قسم له د چیلنج په الفاظو کې دا ووي چې د چا په وجه زه تا د جنت نه وباسلم او د خپل عذاب سره دې مخ کړم، نو دغه انسان او د نسل به زه ګمراه کم، ستا د لارې نه به واړو. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ خامخا زه به دوی ګمراه کم، د نیغې لارې نه به دا خلک واوړي. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ او د انسان له به زه ارزوګانې ورکم. نو تاسو ګورئ چې د یو انسان خواهشات نه ختمیږي، ارزوګانې، تمناګانې نه ختمیږي، یوه پوره شي بله پیدا شي، بله پوره شي بله پیدا شي. او فرمایي الله تعالی ته بیا دا شیطان وایي چې زه به دا خلک داسې ګمراه کم چې دوی به ستا تخلیق بدلی. مطلب د دې خبرې دا چې کله انسان حضرت آدم علیه السلام لا ځمکې ته نه دی راغلی، بلکې شیطان د دشمن ځمکې ته راغلی دی او آلرډي په مورچه کې یو شیطان په نوم یو دشمن د انسان ته موجود دی. دویم الله تعالی فرمایي چې دا انسان خواهشات نفس دی، ولا تتبع الهوا فيضلك عن سبيل الله. د انسان خواهشات چې کوم دي دا انسان د الله د لارې نه ګمراه کوي. نو دویم دشمن د انسان خواهشات نفس دي. دریم حواله سره الله فرمایي چې زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الله فرمایي چې دا انسان دی د زنانو سره، د خپل اولاد سره، د دنیا د مال و دولت سره، د جاه و جلال سره ډیره مینه محبت کوي. نو دریم دشمن انسان ته د دې مینې محبت په شکل کې د خواتین، د اولاد، د دنیا جاه و جلال په شکل کې دی.
نو د دې درې قسمه دشمنانو په موجودګۍ کې دا لازمه خبره ده چې انسان به خطا کیږي، انسان به بېلارې کیږي، انسان به د مسایلو او مشکلاتو سره مخ کیږي. نو په دې وجه الله تعالی په هر دور کې چې انسان کله دغسې په مشکلاتو کې ګیر شوی دی، نو الله تعالی انبیا را لیږلي دي، او هغه خلک چا چې د انبیاو خبره منلې ده، نو دغه خلک الله تعالی د دغه مشکلاتو نه خلاص کړي دي. دغسې چې بیا مونږ ګورو دغه سلسله را رسېده د مشکلاتو د پیغمبر علیه السلام د پیدایش په وخت کې. کله چې مونږ د پیغمبر علیه السلام د پیدایش وخت ګورو، په دغه ټیم کې د عربو حالات، نو د دې خلکو د ذهانت او د قابلیت باره کې دا لیکي چې د هر انسان یو عروج وي، یو فیک وي، د هر یو سیس. نو دغه رنګې د انسان د ذهانت او د قابلیت عروج او فیک هم و چې د آدم علیه السلام نه شروع شوی د انسان د ذهانت او قابلیت زیاتېدو. د دغه دور نبوي صلی الله علیه و آله وسلم په دور کې دا پیک ته ورسېد. د دغه دور خلک انتهایی قابلو، اگر چې هغه وخت مروجه لیک لوست پړه لیکه خلک نو په ذهانت او قابلیت کې دا خلک اعلی مقام ته رسېدلي. الله تعالی دوی له ډېرې لوی حافظې ورکړې وي، لکه څرنګه چې مونږ د خپل قبایل عوام ته ګورو چې مروجه یا عصري تعلیم نه کړي، خو د هغې خلکو پوهه او قابلیت انسان رشک ورځي هغوی ته د هغې خلکو په ذهانت باندې. نو دغه رنګې په قابلیت کې خو دا خلک ډېر لوی مقام ته رسېدلي وو، ذهین خلک وو. خو د دې په مقابله کې چې نن مونږ ګورو، نو معاشره اگر چې عصري تعلیم کې مخکې تللې ده، خو قابلیت او هغه ذهانت متاثره شوی دی. مذهبي حالاتو ته مونږ ګورو، د پیغمبر علیه السلام د پیدایش په وخت کې د دغې معاشرې د عربو، نو دا خلک په نوم خو دین حنیف پیروکارو، خو اصل کې دا خلک بت پرسته شیو، د بوتانو پوجا پاټ به کوو. د لات او د عزا، د منات او د هبل په نوم باندې دوی ځان بوتان او خدایان جوړ کړي. صرف په خانه کعبه کې د خلکو 360 بوتان کېښودي. اگر چې د خلکو به حجم کوله، عمره به هم کوله، د عرفات او مزدلفه او مینا ته به هم تلل، خو په بنیادي طور دا خلک بت پرست شوي. دا خلک وهم پرستو، زناور ته به کتل، مرغو ته به کتل چې په کومې طریق په دا فاسدې د هغې نه به دوی فالونه نیول. نجومیانو له به دا خلک تلل. مطلب دا دی چې په دې خلکو کې د دین حنیف پیروکار او د یو الله منونکي خلک دا ډېر دا نه برابر وو. بالکل څرنګه چې مونږ په موجوده دور کې خپل معاشرې ته ګورو چې هر سړی خو د دین اسلام دعویدار دی، خو دا خلک هم پکې موجود دي چې څوک قبر پرستی، قبرونو ته سجدې کوي، څوک پیر پرستی، پیرانو ته سجدې کوي، څوک د دولت پوجا پاټ کوي، دولت پرستی چې په دولت هر څه کیږي، څوک د عہده منصب پرستی، څوک شهرت پرستی، څوک دنیا پرستی. مختلف قسمه بوتان دی خلکو هم ځان له جوړ کړي دي. نو په دې وجه چې مونږ ګورو، نو په موجوده معاشره کې هم هغه د جاهلي معاشرې په شان کمزوري راغلې ده په ایمان کې او د الله سره په تعلق او په مضبوطیا کې. معاشي حالت ته مونږ ګورو، نو دغه خلک تجارت پیشو، یا دغه خلکو به کیتی باړي کوله کوم ځای کې چې اوبه وي، یا به اوښان او ګړي بیزې څرولې. دا د دوی معاش و. خو بل طرف ته په دغه معاشره کې په دې معاش کې صرف د غټې طبقې، د حکمران طبقې، د غټو قبایلو قبضه وه. عام عوام ډېر د غربت ژوند تیرو. څرنګه چې زمونږ په معاشره کې هم تجارتي یا ملازمات یا زراعت دا پیشه د خلکو د معاش، خو په دې باندې هم کو تجارت دی، نو لوی خان، نواب، وډیرا په هغې قابض دي، کو ملازمت دی، بیوروکریسي ده، غټ افسر شاهي ده، کو تجارت دی، یو خاص طبقه په هغې قابض ده، یا خلک بالکل لیډ کلاس دی، لوی دولت لري، طاقت لري، او یا انتهایی خلک د کمزورتیا سره مخ دي. معاشرتي حالت ته مونږ ګورو، نو دغلته طبقاتي نظام و، یا د حکمران طبقه وه، یا د غلام او د لونډي او د کمزورو خلکو طبقه وه. مطلب په دغه وخت کې غلامي وه. خلک جسمانی غلامانو په دغه ټایم کې، د آقا او د غلام تصور، د حکمران او د غلام تصور. بالکل څرنګه چې مونږ نن ګورو چې طبقاتي نظام دی په دې سماج او په معاشره کې، یا وی آی پی خلک دي، یا وی آی پی خلک دي، یا عام عوام خلک دي.
غټ خلک آزاد دي، لوی فکر لري، لوی سوچ لري. عام عوام چې کوم دی جسمانی غلام نه دي، نو ذهني غلام دي. دغه خلک هغه سوچ کوي، هغه فکر لري کوم چې ولا دغه غټ خلک، دغه حکمران خلک، دغه لوی د طاقت خلک جوړي. نو دا خلکو نن هم چې مونږ وګورو دا معاشره متاثره ده څرنګه چې هغه جاهلي معاشره متاثره وه. اخلاقی حالت مونږ ګورو نو بېشکه چې په دغه خلکو خو ډېرې زیاتې برایۍ هم وي، خو د برایو سره سره په دغه خلکو کې ښه خوبیانې هم وي. دغه خلک مهمان نوازو. بعض اوقات به د مهمان دپاره د خپل کور د ضرورت څاروي هم حلاله او ذبح کو به. د واده ډیر زیات مضبوط او پابند خلکو د واده خلافي لوی جرم ګڼل کېدو، د واده خلاف ورزي نه کوله. د کم کار کوله چې به عزم او اراده وکړه نو په هغې به کلک ولاړو او د هغې د حصول دپاره به هر قسمه کوشش او ستړې کوله. دغه خلکو کې خودداري و، عزت نفس و، ډیر خوددار خلکو. دغه وجبه چې چرته به د چا عزت نفس مجروح شو یا د هر شکل کې نو په هغې باندې به لوی لوی جنګونه شروع کېدل او ډیر خلک به په هغې کې وجل کېدل. دغه خلک کې حلم او بردباري وه، سنجیدګي وه، دغه خلکو کې سچایي وه، دغه خلکو دروغ د نش برابر. رښتوني خلکو چې څه به په زړه هغه به په خولو، چاته چې به دشمن وي هغه ته به دشمن ولا په تور ولاړو، چاته چې به دوست وي هغه سره به دوستۍ په تور ولاړو. خو که مونږ نن دا حالات وګورو نو زمونږ معاشره دغه حوالې سره ډیره زیاته متاثره ده. د مهمان نوازۍ په ضمن کې، خصوصا د وفای عهد په ضمن کې، د خوددارۍ او د عزت نفس په وخت په ضمن کې، دروغ خو بالکل عام دي. نو که مونږ وګورو نو د جاهلي معاشرې په مقابله کې زمونږ معاشره د اخلاقو په میدان کې ډیره زیاته متاثر شوې ده. سیاسي حالت مونږ د دغه معاشرې وګورو نو دغلته قبایلي نظام و. په قبیلې به خپل نظام په خپله چلو. البته کله چې به مشکل حالات رالی نو دا قبایل به رایوځای شو او دغه ذمهوارۍ به خپل منځ کې تقسیم کړي. چاله د خانقابې سرپرستي ورکړې وه، چاله د حاجیانو د خدمت سرپرستي ورکړې وه، څوک د مکې سردارانو، څوک به د جنگ په دوران کې علمبردارانو، څوک به د پوځ یا د عسکري طاقت مشرانو. مطلب قبایلي نظام و دغلته. عالمي منظرنامې ته موږ د دغه عربو په دغه وخت کې وګورو کله چې پیغمبر علیه السلام پیدا کېدو. دوی سره په خوا کې په سرحدونو باندې قیصر روم و، کسرې فارس او دغه لوی لوی طاقتونه وو، خو د هغې باوجود هغې خلکو دوی له هیڅ توجه نه ورکوله، ځکه دغه صحرایي علاقه وه، د دې عربو د دغه لوی طاقتونو په مقابله کې هیڅ حیثیت نه و. یعنې په عالمي دنیا کې هم د دغه عربو حیثیت نه و. څرنګه چې نن مونږ ګورو د دنیا کې عالمي استعماري طاقتونه یو لوی مقام لري او د عالم اسلام د ریاستونو په دغه کې ځای او پوزیشن ډیر کمزوري دی. عسکري طاقت حواله سره چې مونږ ګورو نو دغه عرب په دغه د پیغمبر علیه السلام په دور کې کمزور و. لکه څرنګه چې مونږ ګورو په 570 عیسوي کې چې کله ابرهه په بیت الله شریف باندې د عربو په مرکز حمله کوله، نو دې خلکو کې د ابرهه د مقابلې کولو هغه طاقت نه او هغه ابرهه آزاد پرېښودو چې دا د الله معامله ده او د الله کور دی، ته پوه شه او الله پوه شه. مطلب دا چې عسکري طاقت هم د دې خلکو کمزوري و. د ابرهه د یمن مقابله نشوه کولی، نو دوی به د قیصر روم یا د کسرې فارس مقابله څه کړې وي. که مونږ نن وګورو نو په عسکري طاقت کې کم از کم عالم اسلام یو مضبوط مقام لري. د هغې مثال د افغانستان په شکل کې هم موجود دی چې د دنیا لوی طاقتونو ته شکست ورکو. د غزا په شکل کې هم موجود دی چې دی غټو لوی طاقتونو ته ماتې تسلیم نه کړه. نو به هر حال عسکري میدان کې زمونږ د عالم اسلام څه نه څه پوزیشن لري. اگر چې غټ طاقتونه دوی له مقام نه ورکوي خو پوزیشن لري. دا هغه معاشرتي حالات او هغه معاشي سیاسي کوم چې مونږ د عربو په دور کې د پیغمبر علیه السلام د پیدایش په دور کې ګورو او په عصر حاضر کې د عالم اسلام یا د امت مسلمه سره ګورو. اوس به کېږي څه چې مونږ وګورو د امت مسلمه کې د امن و امان فقدان دی، د جان مال عزت فقدان دی. مونږ چې وګورو اخلاق حسنه نه خلق خالی دي، اخلاق سیئه هر سړی د هغې نه په هغې باندې عمل فیره دی. د دې به څه کېږي؟
نو انسان عمومي طور دا د دوو شیانو نه جوړ دی. دغه انسان د روح او د جسم نه جوړ شوی دی. د بدقسمتۍ نه نن خصوصا په امت مسلمه کې مونږ جسم طرف ته ډیر زیات توجه ورکو. د جسم د جامې، د پیزار، د رهایش، د خوراک، د زیبایش، د تزین و آرایش ډیر خیال ساتو. خو روح طرف ته مونږ توجه نه ورکو. په دې وجه دا روح د گمراهۍ سره مخ دی، د بیلارۍ سره مخ دی، د خفګانو د پریشانۍ سره مخ دی. نو څو پورې چې امت مسلمه په روح باندې کار نه کړي او د خپل روح اصلاح نه کړي، نو دا د دوی حالات نشي بدلیدي. او د روح د اصلاح دپاره ضروري خبره دا ده چې زمونږ تعلق د قرآن او د سنت د نبی علیه السلام د حدیث نبوي صلی الله علیه وسلم سره مضبوط شي. مونږ د جناب محمد رسول الله ژوند ولولو، قرآن له په خپل ژوند کې موقع او ځای ورکو، د قرآن سره تعلق لرونکي د علماء کرامو، اولیاء کرامو، صلحای امت سره تعلق مضبوط کو، د دوی سره ناسته ولاړه شروع کو، د دې سره به زمونږ د روح اصلاح وشي. او چې کله د روح اصلاح وشي، د الله رسول فرمایي الا وان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. د الله رسول فرمایي چې ای زما امتیانو، په دې زړه کې، په دې جسم کې یو تړه ده چې هغه کله ټیک شي ټول جسم ټیک شي، او چې کله خراب شي ټول جسم خراب شي. نو چې دغه روح او دغه زړه، دغه فکر، دغه سوچ زمونږ د دین اسلام د احکاماتو سره مزین شي، دا ټیک شي، نو زمونږ ټول ژوند به ښه شي. انفرادي چې ښه شي، نو ورسره به اجتماعي هم ښه شي، اجتماعي چې ښه شي، نو ټول امت مسلمه به ښه شي. د الله نه دعا ده چې زمونږ د قرآن او د سنت سره مونږ له د تعلق د مضبوطولو توفیق راکړي. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.